أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا أمنغا ندر لغلي من رسول حسيو پیغمبر إلا مگر ليطاع دپارا دی چه داتا بداری اکلیشی بإذن الله فحكم دالله تعالى سرا ولو أنهم أو کاش کچر بشک دی اذ ظلموا أنفسهم کلا چې دی ظلم کړو په ځانونو خپلو باندې جاءوک دی راغلی وی تا ته فاستغفروا الله پس دی بهنه طلب کړې وی د الله تعالی نه واستغفر لهم او بهنه غوښتلې وی د دې دپاره الرسول پیغمبر لوجدوا الله خامخا دی به موندلی الله تعالی لره توابا ډیر توبه قبلونکي رحیما ډیر مهربانا. آیت مبارکه هغه خاص واقع باره کې نازل شوی دی. کومه واقعه چې مخکې آیتونو کې بیان شوی وه چې د یو منافق او د یهودي منځ کې تنازعه وه، جګړه وه، او منافق دا کوشش کولو چې دا خپله فیصله سرکش انسان ته چې کعب بن اشرف دی هغه ته به اوسو، او یهودی زور اچو چې نه فیصله به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وړو، او بیا منافق ړی نه غوښتل خو د مجبورۍ د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی او نبی علیه السلام فیصله د یهودي په حق کې وکړه، او بیا د منافق پای باندې صبر ونه کو، او د پیغمبر د فیصلې نه بعد عمر رضی الله تعالی عنہ ته رالو، او عمر رضی الله عنه ډېره ښکلې فیصله وکړه چې د منافق نه سر قلم کړو، او بیا دغه منافق چې کوم وارثان او رشتہ دارو هغې د خپل کس صفایې بیانولو دپاره په دروغه قسمونه خوړلو او تاویلات او توجیحات پیش کولو چې گویا کې زمونږ سړی بې ګناه دی، او گویا کې زیاتی چیرې نه عمر رضی الله تعالی عنہ کو چې دله جلبازي نه وه پکار، او دله کم از کم حکمت عملی نه کار اخیستل پکارو، او داسې فیصله فورا نه وه پکارو. نو قرآن کریم دا آیتونه نازل کړو، په دې کې دغه منافق منافقت هم ظاهر شو، او د هغه د وارثان چې اوس کوم دلایل پیش کړي او کوم تاویلات او توجیحات دا هم باطل دي، او د عمر رضی الله عنه فیصله بالکل صحیح او برحق وه. قرآن کریم د آیت کې ترغیب ورکړي چې ګوره دغه منافق څونه غټه غلطي وکړه چې پیغمبر موجود دی، د پیغمبر کار دا دی چې دغه تابعداري وکړي، په هره خبره کې به دغه خبره منی به. اول خو دې له خپله فیصله فورا پیغمبر له وړل پکارو، منافق ته دې خبرې اظهار هم نه پکار چې فیصله به طاغوت ته وسو، کعب بن اشرف ته او یا بل چاته، او بیا چې پیغمبر له دې رالو او پیغمبر فیصله وکړل په دې باندې د زړه نه خوشحاله کېدل پکارو، ځکه پیغمبر چیرې دنه غلطي اول کیږي نه، دې ګناه کی نه سره قصدن خو د سره اړو کی نه، او پیغمبر نه کچرې فرض که بعض اوقات په اجتهادي خبرو کې خطا وشي نو د هغې ورته الله تعالی فورا تنبیه وکړي او اصلاح ورته وکړي. نو پیغمبر چې یو فیصله وکړه دا غلطه چرې نه ده، دا ټیک ده، دا گویا کې د اسمان والو د فیصلې مطابق ده. نو انسان نور څه غواړي چې ستا فیصله د حق مطابق وشي، نو که ستا حق کېږي تا ته میلاو شي، او که ستا حق نه کېږي نو په دروغ هم اخله که نه، ستا خلاف فیصله وشه په دې خوشحاله شه چې شکر دی خدای د حرامو نه وساتلمه. نو د پیغمبر فیصلې باندې خوشحاله کېدل پکارو، او بیا دله توبه استغفار هم پکارو چې چې زما نه غلطي وشوه چې ما اول د کعب بن اشرف رای ظاهره کړو چې هغه له فیصله وړو، نو کم از کم دای معافي تلافي دله غوښتل پکارو، او یا چې څه وشو نو هغه وشو،
اوس کم از کم د دغه منافق وارثانو له پکار داري چې د خپل منافق طرفداري او جانبداري ونه کړي او راشي او نبی علیہ السلام په خدمت کې عذر پیش کړي چې زموږ د ملګري نه غلطي شوې وه، هغه غلط کار کړو، هغه سینو پکارو، د دې خبرې اظهار پکارو، ولیکن الټا هغې چېرې تاویلات او توجیحات چې هغه شروع کړو. وما ارسلنا من رسول، آیت مبارکه کې فرمایي چې وما ارسلنا من رسول، او موږ نه دی رالیږلی من رسول اس یو پیغمبرو، یعنې څونه پیغمبران چې راغلي دي دنیا ته، د هر یو پیغمبر چې دا کار چې دغه تابعداري به خلک کیي به. وما ارسلنا من رسول، او نه دی رالیږلی موږ هیڅ یو پیغمبر الا لیطاع، مگر د پاره دی چې هغه تابعداري وکړی شي، اطاعت وکړی شي، باذن الله په حکم د الله تعالی سره. او د اذن مراد د الله توفیق دی. د پیغمبر تابعداري چې کوي دا به د الله په توفیق سره کوي. ته به اراده کوې ځان کې به طلب پیدا کوې به ځان به محتاج ګڼې به الله جل شانو به تعالی د خیر خبره پړه کې اچي او تا ته د پیغمبر خبره منل او تابعداري کول به تا ته آسان شي. قرآن کریم داسې انداز کې بیان وکړو چې گویا کې دنیا ته کم یو پیغمبر هم چې راغلی دی دغه بل څه مقصد نه دی. د پیغمبر کار دایي چې دغه تابعداري وکړي، دغه خبره به مني، دغه د قول او د فعل او دغه د فیصلې هغې مخې ته به خپل سر ښکته کوي او د زړه نه به یې مني به الا لیطاع، مګر د پاره دی چې دغه تابعداري وکړی شي باذن الله په توفیق د الله تعالی سره. تفسیر کبیر ته نه خپلې خبرې ثابتې کړي دي، وایي د پیغمبر نه ګناه نه کیږي، د پیغمبر نه غټ ګناه ډېر سره کیږي نه، او لوکي ګناه ترې هم نه کیږي، ځکه که د پیغمبر نه ګناه کېدی او هغه فرض که د ګناه یو خبرې حکم کړی وي او بل هغه قرآن وي چې د پیغمبر تابعداري به کوې، نو دا خو ګویا کې د پیغمبر تابعداري تا په ګناه کې وکړه او د ګناه تابعداري خو به کې نه. یاد نه دا خبره معلومه شوه چې د پیغمبر د خولې نه کومه خبره کېږي دا حق وي او دا ټیکي او هغې کې د هغې تابعداري کول بغیر د شک او شبهې نه پکار دی. او دا عقیده هم زموږ ټولو دا چې پیغمبر نه غلطي نه کېږي، ځکه د پیغمبر نگرانی براہ راست الله تعالی کی. پیغمبر نه فرض که بعض اوقاتو اجتهادي خبرو کې که یو خطا وشي نو فوراً الله تعالی تنبیه وکړي چې داسې نو پکار او داسې کول پکاري. نو الا لیطاع باذن الله، مګر د پاره دی چې تابعداري د هغه وکړی شي باذن الله په حکم د الله تعالی سره، یعنې د الله په توفیق سره. نو دی منافق لم پکارو چې د خپله فیصله نبی علیہ السلام ته یې راوړې وي او پیغمبر علیہ السلام چې فیصله وکړه دله بیا خوشحاله کېدل پکارو او په دې باندې اطمینان پکارو چې په دې کې زما دپاره خیر دی. ولو انهم، او کاش که چېرې بېشکه دي اذ ظلموا انفسهم، کله چې دې ظلم وکړو په ځانونو خپلو باندې، دا طاغوت او کعب بن اشرف له خپله فیصله وړله او د هغې کوشش کول او پای باندې او یهودي مجبوره کول او دا په خپل ځان باندې ظلم شو چې پیغمبر موجود دی او د پیغمبر په موجودګۍ کې ته خپلې فیصلې په یو شیطان باندې کې، په یو دنیادار انسان باندې کې، دا ته په خپل ځان باندې ظلم کې. اذ ظلموا انفسهم، کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې. قرآن کریم داسې انداز کې خبره کی چې که اوس هم یو انسان په خپل ځان باندې ظلم وکړي او زیاتي وکړي، یعنې د ګناه ارتکاب وکړي، نو دله اوس هم پکار دی چې فوراً ایمان راوړي، توبه طائب شي، د الله نه معافي وغواړي، الله تعالی به ته معافي وکړي. که دا منافق هم توبه وباسلې وي، ایمان یې راوړی وي، د پیغمبر علیه السلام نه معافي غوښتې وي او د الله نه معافي غوښتې وي، الله تعالی به ورته معافي کړې وه، دا نفاق به ورته الله تعالی معاف کړو. اذ ظلموا انفسهم، کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې. ګناه کول دا خپل ځان سره ظلم کول دي. هر یو ګناه چېرې که غټ دی او که وړوکی دی نو دا په خپل ځان سره ظلم او زیاتی کول دي. دا نه الله تعالی سره ظلم کول دي او نه پیغمبر سره او نه شریعت سره، دا خپل ځان سره ظلم کول دي. الله تعالی هم زمونږ محتاج نه دی، پیغمبر علیه السلام هم زمونږ محتاج نه دی او شریعت هم زمونږ محتاج نه دی.
دا موږ چې دا قران کریم ترغیب راکړي الله تعالی ترغیب راکړي دا زموږ د فائدې لپاره ځکه چې نقصان هم زموږ دی فائدې هم زموږ ده د ګناه وبال هم پتا باندې راځي سزا هم ته خورې انجام هم ته ملاويږي ته بیا برداشت کوې نو ستا ځان سره ظلم وکړو د دې نتیجه هم ستا په حق کې به راځي نو خپل ځان سره ظلم کول دي الله تعالی سره زیاتی کول دي نه پیغمبر سره نه بل چا سره اذ ظلموا انفسهم کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې او جاؤکا دی راغلی وې تا ته په دې اراده چې موږ توبه وباسو د نفاق او د منافقت نه او د نفاق نه توبه دار چې صحیح ایمان بروړي د زړه نه ځکه منافقت پړه کړي نو د زړه نه به ایمان نوړي او د پیغمبر تابعداري به شروع کې او د پیغمبر مه تبا د خپل ګناه اظهار مو کې چې زمان خطا شوی د ما تاسو معاف کې او الله تعالی هم به معافي وغواړي پیغمبر باندې الله نه معافي وغواړي در لپاره بس الله تعالی ته معافي وکي جاؤ کراغلی وی دی تا تا ځکه پیغمبر موجود دی د پیغمبر په موجودګۍ کې پیغمبر ته برازي او داغه نه به معافي وغواړي به چې کله ستانه د پیغمبر بیا ادبي وشوه ګستاخي وشوه نو بیا به هماها د پیغمبر نه معافي وغواړي پیغمبر موجود دی او ته فیصله بل چاله وړي په دې سره پیغمبر علیه السلام ته ایذا او تکلیف ورسېدو نو به هماها د دې ازاله وکړي پیغمبر نو معافي وغواړي چې زمانه خطا وشو مال تاسو لره ته پکارو تنو ته پکارو پیغمبر به ته معافي وکي جاؤ کا دی راغلی وی تا تا او فاستغفر الله پس دی بهانه طلب کړی وی د الله تعالی نه د الله نه مغفرت طلب کولو واستغفر لهم الرسول او بهانه طلب کړی دی لپاره پیغمبرو مو دا پیغمبر ته خپه شوی دی او الله تعالی د خپل پیغمبر د زړه خیال ساتي د پیغمبر خفه کول د الله تعالی خفه کول دي اوس پیغمبر به راضي کین او الله تعالی واستانه راضي کیږي با ځکه د پیغمبر د اطاعت او د پیغمبر د تعظیم او د پیغمبر د احترام او د هر څه الله حکم کړی دی چې پیغمبر تابعداري وکوي د پیغمبر مه ته بے ادبی ونه کوي आवाज بنه پورته کوي په आवाज به اوچتوي نه پیغمبر نو مخکې کېږي نه د پیغمبر د ادب او د احترام هم الله تعالی حکم کړی دی او تابعداري چې د پیغمبر بیا ادبی وشو او پیغمبر ته تکلیف ورسېدو نو خامها د پیغمبر زړه په صفاکول پکاري او دای طریقه دار چې دغه نو معافي وغواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دام یو ناشنا کمالو چې چاته به پړه کې سپری خودل بنا او نه به زړه انتقامونه غستل داغه نه چې نه معافي کم ځای کې کتاب یو دا سکار کړو ارنګ ګناه و چې د انسان نشو هر قسمه خطا و چې شو هغه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ته معافي وکړه پیغمبر اسی نه جوړیږي الله جل شانو هغه صفات ورکړي وي چې هغه صفات په بل چا کې نه نو کته ارنګ خطا د نشوي را ارنګ ګناه د نشوي دی ارنګ بے ادبی د نشوي دا او راشه پیغمبر نه معافي واړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته معافي کې ځکه وایي چې واستغفر لهم الرسول او بهانه وخت یې دی لپاره پیغمبرو داسې واقعات دنیا کې شوي دي نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې چې صحابه د نبی علیہ السلام نه معافي غوښتي ده او نبی علیہ السلام ته بیا معافي کړې ده دا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې ده ابو لبابه بن منذر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام د بنو قریظه محاصره وکړه داینه کله نه غیر چاپیر نبی علیہ السلام خپل صحابه ورزولو دی غداری کړي و بنو قریظه نو دا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې دو بنو قریظه سره زاړه تعلقات او دوستی و سره د جاهلیت د زمانې نه نو ابو لبابه رضی الله عنه ورغلو نو دی بنو قریظه چې يهودو دی ابو لبابه سره ته وې چې زمونږ بارکه د نبی علیہ السلام ارادي سدي ان کچره مونږه کله کولو کو دروازه کولو کو کتره کوس شنو مو معاف کیو کنه سبا کی را سره دغه غداری خو دې ډېر غټه کړی و نو ابو لبابه رضی الله عنه ته تاسو اشاره وکړه ان بده ماره بدل چاړه راکاږي پریزیم نه د نبی اسلام دا ارادي دي او دا یو رازو چې دا نو ویل پکار ایته
فوراً په ده باندې د الله تعالی یره غالبه شوه چې دا خو ما د نبی علیه السلام راز چې د ما ښکاره کو. نو راغی سیده جومات ته او هلته کې یو ستن ده، هغه ستن اوس هم مسجد نبوي کې موجود ده، استوان ابي لبابا. په مسجد نبوي کې دننه چې کوم ریاض الجنه ده هغې کې دننه چې کوم ستنې دي نو روضې مبارکې ته نږدې یو ستن دی باندې بره لیکلي دي استوان ابي لبابا. نو دغه ستنې سره خوا کې یو ستن ولاړه و، هغې سره خپل ځان وتړو او دی وایي چې تر څو پورې الله تعالی زما توبه نه ده قبوله کړې زه به د ستنې پورې تړلی شوي ولاړ یم. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر وشو. نو نبی علیه السلام چې دله څه دلته پکار جومات ته خو ماله به راغلی و، معافي به یې غوښتې وه، بس ما به ورته معافي کړې وه، الله به ورته هم معافي کړې وه. خو زه چې د خپل ځان په خپله الله ته حواله کړو بس الله تعالی به د ده معافي به کړي. نو چې کله وغواړي نو بیا ورځې تېرې شوې او ورځې بعد بیا الله تعالی د ده معافي د هغې حکم راغی. ده ته خوشخبري ولېږلی شه چې مبارک شه الله تعالی ستا معافي قبوله کړه. ده وی نه، ما به نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس باندې پرانځي نو هغې بیا نبی علیه الصلاة والسلام راغی او دې یې پرانستو. نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د هغه لپاره معافي وغوښته، الله تعالی هغه معاف کو. او دغه ځای کې عام طور خلک 2 رکعاته نفل کي دغه ځای کې، ځکه د یو لوی صحابي توبه قبوله شوې ده. نو که دغه ځای کې مونږ یو ګناهګار انسان هم 2 رکعاته نفل وکړي او د الله نه معافي وغواړي الله تعالی به دته هم معافي وکړي. دارنګې یو روایت کې داسې دی چې تقریبا 40 صحابه ناست وو، هغوی د تقدیر باره کې خبرې شروع کړې او چونکې د مخکې نه سمنه نه وه راغلې صحابو دې باره کې بحث کو د تقدیر باره کې چېرې پلانکي ته سزا ولې ورکړي او پلانکي ته سزا ولې ورکړي او د تقدیر باره کې خبرې نه پکارو. بس په الله باندې اعتماد پکار دی او په الله باندې باروسه پکار دی چې الله تعالی سکی دا ټیک دي. مونږ تاسو په دې خبرو نه پوهېږو، زمونږ ذهن محدود دی، زمونږ علم محدود دی او د الله فیصلې ډېرې غټې دي، د هغې حکمتونه مصلحتونه مونږ دنیا کې نشو معلومولی. بس زمونږ په الله باندې باروسه او اعتماد دی چې سکیږي دا ټیک دي. الله که ظالم ته سزا ورکړي کافر ته سزا ورکړي نو به دا ټیک ته برحق خبرې دي. لیکن صحابه کرام رضی الله عنهم دې باره کې بحث کولو. دلته جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته وایي چې لړ شه او صحابه کرام رضی الله عنهم یو نوی کار شروع کو، یعنې دا خبرې خو نه یې پکارو. نبی علیه السلام بار رووتو او رنگ مبارک داسې بدل و، داسې غصه و چې لکه دا مخ یې د انار په شانتې سور و. دا به د نبی علیه السلام د غصې اظهار چې دا مخ به سور شو او د خوشحالۍ اظهار به چې مخ به پړکا کوله خاندل به. صحابه کرام رضی الله عنهم چې وکتل نبی علیه الصلاة والسلام ته پوه شو چې زمونږ دا کار غلط دا نو پکارو. نو فوراً رالو او دې کچ تبنا الی الله و الی الرسول، مونږ توبه وباسو الله ته او پیغمبر ته. نو هغه صحابه کرام رضی الله عنهم الله نه معافي او موږ پیغمبر نه معافي غواړو. پیغمبر نه هم دنیا کې معافي غواړي کچره خطا وشي او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غوښتي ده. او دارنګې د مرګ نه بعد مو یعنی پیغمبر داسې الله تعالی یو ناشنا شخصیت را لېږلی وي که پیغمبر د وفات نه پس هم څوک د پیغمبر په وسیلې سره او په واسطې سره معافي غواړي الله تعالی هغه ته معافي کړي. تفسیر بحر محیط لیکلی دی، د علی رضی الله عنه قول دی او مفتی شفیع صاحب رحمه الله په خپل تفسیر معرف القرآن کې دا واقعه مختصر لیکلی ده. علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام کله وفات شو او مونږ دفن کو نو 3 ورځې بعد چې یو عربي راغی او دیهاتی راغی هغه د نبی علیہ السلام د قبر خورې خپل ځان باندې اچولې او دا وی چې دایته وی چې الله تعالی فرمایي چې دا خلک په خپل ځان باندې ظلم او زیاتی او کې ګناه ته نه وشي او دی راشي تا ته نبی علیہ السلام او دی د الله نه معافي غواړي او پیغمبر هم د دې لپاره معافي غواړي وی الله تعالی به دې ته معافي وکړي. نا عربي دا چې حضور
تاسو غدي وخت کې دنیا کې نه چې تعالی زرا غلې وي استاد امر نه پس استا قبر خال را لما. او بیا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قبر نه دا आवाज اوریدل شو چې قد غفر لك، الله ستا معافي وکړه، تا الله تعالی بهانه وکړه. نو اوسم شرکیات بم نکو، بدعات بم نکو. انسان کله روزي مبارک لخوا لړشي او دا دعاو کې چې الله د نبی علیہ السلام په توفیل باندې او د نبی علیہ السلام په وسیله باندې ماته معافي وکړي، زم یو ګناهګار او خطاکار انسان ما ورالم د نبی علیہ السلام په قدمونو مبارک کې زه د خپل ګناهونو اقرار کوم. الله جل شانه با هم د دې آیت مطابق عتب معافي وکړي. دا واقعات تفسیر قرطبی لیکلي دي، ابن کثیر لیکلي دي، مدارک لیکلي دي. دا علامه عتبی صاحب واقع لیکلي دا چې هم یې نبی علیہ السلام روزي مبارک سرناستم او دا شان یو عربي راغی او هم د کشانته دا وی چې موږ د الله د آیت اوریدو زمانه مې خطاګانی شویری او زه معافي غواړم. او بیا عربي هغه اشعار موي، هغه اشعار اوسم د نبی علیہ السلام د روزي مبارک جنگلی د پاسه لیکلي شوی دي. نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه. دا اشعار اوسم د نبی علیہ السلام چې کوم دی کې سلام عرض کیږي مواجهه شریفه ته مواجهه چې کوم دی کې نبی علیہ السلام ته بالکل سړی مخامخ کیږي. دا یې راپاسه وګوره اوسم دا اشعار الته لیکلي شوي دي. نو دا عربیم د اشعار وي وغلاړو او دا علامه عتبی سے وی چې زه بیا وده شوم او ما خوب کې د نبی علیہ السلام زیارت وکړو او نبی علیہ السلام وی چې د عربي ته وایا چې الله ستا بهانه وکړه. نو داسې واقعات موجود نه انکارم نه پکارو. لوی محدثین او لوی مفسرین را نقل کړي دي. فاستغفر الله دی بهانه وغواړي د الله تعالی نه. واستغفر لهم الرسول. قدرت الله شهاب صاحب چې دی دا د گورنر جنرال غلام محمد او داغه سیکریټری وو، یا داغه نه بعد د ایوب خان صاحب او داغه نه بعد بیا د یحیی خان صاحب او دا ډیر لوی د الله ولی وو. د پاکستان سفیرم پاتې شوی په هالند کې د 22 ګریډ افسر وو. او دیوی چې ما یو پیرا په کشمیر کې د کشمیر وو، الته کې ما د جمعې مونږ کو نو یو امام دی، هغه امام دا واقعات بیانولو چې نبی علیہ السلام به د خپل لور د فاطمه رضی الله عنها ډیر قدر کو، ډیر احترام به کو. او عام طور چې صحابه و نبی علیہ السلام باندې خپل خبره منله او براه راست به وته نشو کولی، نو د فاطمه رضی الله عنها په واسطه به وته وکړه او هغه به فاطمه رضی الله عنها خپل والد صاحب ته وی او هغه نبی علیہ السلام به خبر بیا ومنله. دا سي مضمون یې بیانو. دا قدرت الله شهاب سے وی د مانځه نه بعد ما خپل څه وظایف وکړو، اعمال مې وکړو او ما دا وی چې دی وخت خو نه فاطمه رضی الله عنها شته او دی وخت نبی علیہ السلام مخامخ ته چې موږ ته وایو نه بد د خپل اعمال چې دی هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها توبه خلو او دا وی چې الله ته په دې خبره قادر ای چې زما دا آرزو دا تمنا چې دا د نبی علیہ السلام دی لور ته ورسه چې هغه خپل والد صاحب ته وایي چې ما باندې الله تعالی لږ مهرباني وکړي. خدا سے قسم مضمون با بیان کو او دعا میں وکړه لړم. نو 21 دن بعد ما ته خط ملو شو. خط ما ته خپل خور را لېږلو او ما ته وی چې ما ته ساده کہانی سپته یې څه کہانی ده، خو ما ته بیگا هو کې فاطمه رضی الله تعالی عنها رااله او ما ته وی چې ستا ورور چې کوم پیغام ما ته را لېږلو ما ته ملو شوی دی او ما هغه پیغام خپل والد صاحب ته وی نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام هم هغه ایکسپټ کړی نه هغه قبول کو چې ټیک تا دی زمانه هو واقعي رشي هوا خو چې ختم یو کته نو هغه 21 ورځې مخکې چې کوم دعا ما کړو هغه دعا ما تر یاد شوه. بیا خو یو د واقعا مخکې لیکلی دا شهاب نامه د قدرت الله شهاب صاحب ډېر ناشنا کتاب دی. د پاکستان سیاست او د پاکستان آزادی تحریک څنګه شروع شو، کمی قربانۍ خلکو ورکړي دي او بیا تر دغه وخته پورې چې کم څه شوي دي هغه ناشنا انداز کې د لیکلي دي.
او ډېر د انصاف او د اعتدال قلم یې چلولی دی. که یو انسان زموږ د ملک تاریخ کتل غواړي او صحیح واقعات کتل غواړي نو بیا دا کتاب د هر انسان وګوري. تقریبا 1800 صفحې کتاب دی. نو په آخره کې هغه بیا دا واقعه هم لیکلې ده چې بیا مخکې بیا څونه واقعات مخکې شوي دي. نو انسان چې دی اوس هم داسې کولی شي الله نه معافي وغواړي، داسې اعمال نبی علیه السلام په خدمت کې هدیه کړي او د هغې په توفیل د الله نه معافي وغواړي، الله به ورته معافي وکړي. لوجد الله خامخا دی و عمومي الله تعالی لره تواب الرحیم. لوجد الله قدرت الله شهاب سے بیاوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکے رحمت اللہ علیہ چو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکے دتا کاکے د کاک نه دی او کاک روټه ته وي ددر بالغ تلان دی روټه ار ټیم پرته وا الله ورا لګل د کو ته کاکے وي. نو وی هغه بیا ما ته خوب کې راغی چې معلومیږي دا چې ډېر لوی سړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاره تربیت د پاره زمو کار وکړې ما چې ستا تربیت به زکو ما تر به تعلیمات او سبق به درکو ما تر تصوف او د روحانیت ځان یو ناشنا علم دی. خیر به هر حال لوجد الله خامخا دی و عمومي الله تعالی لرا تواب الرحیم ډېر توبه قبلون کې رحیم ډېر مهربان. اتنی بل خبر معلومه شوه انسان نه چې څنګه ګناه شوي هغه شان معافي وپکاري. که ګناه دنه پټ شوی نو پټه معافي به غواړي، که ګناه دنه علانیه شوی او دا د نورو خلکو دپاره یو دلیل هم ګرځېدلی دی بیا به علانیه معافي غواړي. د هر ګناه مطابق معافي به وي. که ستانه د حقوق العبادو ګناه شوی دی نو معافي به د هغې مطابق غواړي. مثال ستانه مونځ پاتې شوی دی د مونځ د الله نه معافي وغواړه او قضا یې راوګرځوه. او که داسې یو عمل تا کړی چې د هغې ګناه متعدي دی نور خلکو هم هغه شروع کړی دی، لکه مثال داسې ګانه دې ویلې ده د ګناه یو سنټر دې کلو کړی دی د خلکو دپاره هغه یو باقاعده جاریه سلسله ګرځېدلې ده. نو اوس به معافي هم داسې غواړي چې علانیه به غواړي. کلم کله پبلک کې به په اخبار کې او په ټلویزیون باندې او کلم کله وایي چې ما دا عمل نه ګناه نه توبه وباسلې ده لہذا ما مکمل معافي الغې دا نه چې ته پټ پټ معافي به غواړي ځکه ګناه باندې خلکو عمل شروع کړی دی نو ته به علانیت اور معافي دای به غواړي. دې منافق نه چې کومه خطا شوې وه د اثر خلکو ته هم رسېدلو نو ځکه قرآن کریم وایي چې راځي او پیغمبر ته مخامخ به کښېنې او د پیغمبر نه معافي غواړي پیغمبر به تاسو ته معافي به کړي. تواب الرحیم ډېر توبه قبلونکی او مهربانو. او نه دی رالیږلی موږ هېڅ یو پیغمبر مګر دپاره دی چې تابعداري وکړی شي په توفیق د الله تعالی سره. او کاش که چېرې بېشکه دي کله چې دې ظلم وکړو په ځانونو خپلو باندې راغلی وي دې تا ته په دې بهنه طلب کړې وي د الله تعالی نه او بهنه غوښتلې وي دې لپاره پیغمبر خامخا دې به موندلې وي الله تعالی لره ډېر توبه قبلونکی ډېر مهربانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك پس قسم می دے پرب ستا باندې لا يؤمنون دی مومنان نشکی دی حتی یحکموک تردی چې دی وګرځي تعالی را فیصله کوونکې فیما په حادثه کې شجر بینهم چې اختلاف پیدا شوی دی د دې په منځ کې ثم لا یجدو بیا دی نه مومي فی انفسهم په نفسونو خپلو کې حرجن ستنګي مما د وجې د هغه فیصلې نه قضیته چې تا کړې ده ویسلمو او دی غاړه کېږدي تسلیما په پوره غاړه کې هودو سره. آیت مبارکه کې قانون بیانېږي چې پیغمبر علیه السلام فیصله او د هغه حکم به د زړه نه منې به او د هغې نه به هېڅ قسمه پړه کې تنګي به نه محسوسوئ.
پیغمبر علیه السلام به خپل حاکم خپل مشر وګڼي، په هغه مکمل اعتماد کوي او د هغه د فیصلې مخې ته به خپله منشا او خپله مرضي به پرېږدئ به د زړه نه به یې منئ، نو تاسو به کامل مؤمنان شئ. او که په پیغمبر ستاسو اعتماد نی یا هغه خپل فیصله کوونکي نه جوړوئ، تاسو نه اعراض وکئ، نو ګورئ تاسو مؤمنان نشئ کېدی. څنګه چې بشر منافق هغه نبی علیہ السلام له فیصله نه وروړه او کعب بن اشرف له وړه، په خوله باندې ایمان ظاهري وړه کې نبی علیہ السلام عظمت نشته دی، قرآن کریمي دی مؤمن نه دی، دی منافق دی، د دل په نبی علیہ السلام باندې اعتماد نشته او باروسه نشته. نو قرآن کریم یو قانون بیانې تر قیامت پورې چې یو انسان و تر هغه وخته پورې کامل مؤمن او کامل مسلمان نشي کېدی تر څو چې د نبی علیہ السلام فیصلې مخې ته سر ښکته نه کړي. عمل بم عملی طور باندې د زړه نه به او دارنګې په خوله باندې په دې درې واړو طریقو سره به تر پیغمبر فیصله به منې، نو ته به مؤمن او که داسې نه بیا مؤمن نشي کېدی. آیت مبارکه باره کې بل واقعه مشهوره ده، بخاری شریف کې او مسلم شریف کې ابو داود شریف کې دا روایت دی. د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی زبیر رضی الله تعالی عنہ، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی. د دې زبیر رضی الله تعالی عنہ یو انصاری سره په اوبو باندې جګړه رااله. مدینه منوره کې کویان کم دي، نو دی با چې خپل باغونه اوبه کولو، نو بعضې خلکو په خپلو باغونو کې کویان کنستی وو، لیکن ډېر باغونه داسې وو چې پای کې به کویان نه وو. نو هغوی به چې بیا خپل باغونه اوبه کولو، نو دی یو ډیم جوړ کړو چې باران به وشو، د باران د اوبه به دی یو ځای ته راجمع کړې وې، د ډیم یو شکل جوړ شوی و. نو هغې نه بیا دی اوبه خپلو پټو ته راوستي او خپلو باغونو ته. د هغې به یو نمبر و، لکه څنګه چې نن سبا خلک د اوبو نمبرې وي او د هغې بیا مالیه ورکړي، نو د دغه باغونو د اوبه کولو باقاعده نمبرې وي. په ډیم کې اوبه لږې پاتې وي او د زبیر رضی الله عنه پټۍ چې ون هغه مخکې و او د دغه انصاري پټۍ هغه وروسته و. د اوبو نمبر د زبیر رضی الله تعالی عنه و، یعنې حق د هغه مخکې و او بیا د هغه نه بعد حق د دې انصاري و. هلته په ډیم کې اوبه لږې وې. بل دا کجورې چې خلک کله نالکي دا بوټي چې وکري، نو دا بیا ډېرې زیاتې اوبه غواړي. دې ته به غیر چاپیر د باغ نه دیوال ووهي، پوله به غټه جوړه کړي او د هرې کجورې ویښ ته به ځان له خپل ډغل به جوړ کړي. نو دا ډغل به هم د اوبو ډک کړي او دې کې بیا اوبه به ودرې به، نو کم از کم در پنډۍ پورې به اوبه خامخا په دې کې به ته ودرې به. خو دا په شورو کې داسې غواړي، بیا وروسته چې کله ونه ولګي نو بیا دونه ډېرې اوبه نه غواړي. دا کجوره چې دا د شولو نه بیا سیوا اوبه غواړي په داسې وخت کې. نو هلته په ډیم کې اوبه لګې وې. زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل پټي ته اوبه را پرېښودې، حکم د هغه و. د انصاري دا ووایي چې یاره ته دا اوبه زما پټي ته راواړوه، ځکه هلته اوبه کمې دي، هسې نه زما پټۍ وچ پاتې نه شي. د دې منځ کې اختلاف پیدا شو. اوس حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ و. دی راغله نبی علیہ السلام ته او خپله مقدمه یې پیش کړه. نبی علیہ السلام خو پوه شو چې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او د انصاري د سره حق نه دی. د هغه د پټي نه چې کله اوبه سیوا شي نو که ده ته پاتې شي، ده ته به خپل پټۍ به اوبه کړي، کني نو حق د هغه دی. نبی علیہ السلام د مصالحت نه کار واغستو چې د انصاري هم خفه نه شي، د دم پټي ته څه نه څه اوبه راشي. نو نبی علیہ السلام زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ووایي چې زبیره ته خپل پټي اوبه که او کله چې اوبه پټي ته ورسي نو خیر دی اوبه پکې ودرومه او دارنګې پولې مه ډکوه، خیر دی. بس صرف خپل پټۍ سر اوبه که او باقي اوبه ته دې انصاري ته پرېږده چې د پټۍ وچ پاتې نه شي، ده ته هم څه نه څه اوبه میلاو شي.
او دا نبی علیہ السلام د مصالحت نه کار واغسته، صلح نه. نو هغه انصاري هغه په دې خبره باندې خفه شو. نه په خیال کې دا راغی چې ګنې دا زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی. دا نبی علیہ السلام ځکه د رشتې او د ترورې خیال وساتو، نو د په حق کې ځکه فیصله وکړه چې ته خیر د خپل پټي ړومبې وبکه او چې ستا نه اوبه بیا سیوا شي نو بیا یې د انصاري ته پرېږده. نو هغه انصاري دا منافق نه دی، صحابي دی. بخاري کې روایت ده باقاعده انصاري دی، یو ځای کې د بدري ذکر هم راغلی دی. نو منافق بالکل نه دی، مؤمن دی، مسلمان دی. خو بعض اوقات انسان په یو خبره باندې پوه نه شي نو بس جذباتو کې راشي او ظاهره خبره چې داسې حالات یې کله نو په هغه وخت کې بس هغه تنازعه داسې پیښ شوه چې هغه د خپلې د الفاظو خطل چې دا ستا د ترور زوی دی نو ځکه تا د په حق کې فیصله وکړه. په دې خبر نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه شو. نبی علیہ السلام چرته په فیصلو کې جانبداري طرفداري چرته هم نه کړې. دې نری کتلی دا ما خپل دا پردی ری. پیغمبر علیہ السلام د دې خبرو نه پاکو. دا خبرې په مونږه تاسو کې شته چې مونږه د رشتو نه د تعلقاتو نه خامخا متاثر شو، مجبور شو مونږه. پیغمبر علیہ السلام کې دا خبره بالکل نه وي. په دې خبر نبی علیہ السلام ډیر سخت غوسه شو، د مخ رنگ بدل شو. بیا نبی علیہ السلام د مصالحت په دې حاکمانه فیصله وکړه. نبی علیہ السلام هو قاضیم دی، حاکم هم دی. نو نبی علیہ السلام پوه شو دا انصاری دی پوه نه شو، د مصالحت نه رخه. نو بعد نبی علیہ السلام بیا د قضا فیصله وکړه. قاضي خو بیا دو ټوک فیصله بیا کین بیا پکې چا پروا نه ساتي. نبی علیہ السلام زبیره دا پټی دی خو وبکا او داسې وبکا چې څنګه ستا اړه غواړي وبه پکې باقاعده ودروه، ځکه ستا حکم د کرې ډیم کې که اوبه نشته نو نه دي که نه، دا خو د انصاري خپل غری قسمت دی. نو ته باقاعده پټی وبکا او بیا پکې اوبه باقاعده ودروه تر دې چې هغه دیوالونو ته اوبه ورسي چې څونه ستا ضرورت دی. نو خپل پټی خو بالکل برابر کا، که بیا اوبه پاتې شي نو انصاري ته به میلاو شي او که پاتې نه شي نو نصیب کې نشته. دا هغه حاکمانه فیصله نبی علیہ السلام وکړه. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. قرآن کریم یو قانون او یو اصول بیان کړو چې خپله فیصله پیغمبر ته راوړئ. که پیغمبر موجود دی او که پیغمبر نشته د پیغمبر تعلیمات موجود دي، د پیغمبر شریعت موجود دی تر قیامت پورې. چې ستاسو من کې څه مسئلې پیدا شي، جنگ جګړه او اختلاف پیدا شي، نو خپلو کې مه حل کوئ. یو ظلم او زیاتی به وکړئ نو راشئ یو پوه انسان ته چې هغه د نبی علیہ السلام د شریعت نه خبرداري، هغه ته خپله فیصله مه هېته کوئ، خپله مقدمه هغه به د نبی علیہ السلام د تعلیماتو مطابق ستاسو فیصله به وکړي. او قرآن کریم اصول بیان کړو چې تر څو تاسو په پیغمبر باندې اعتماد او باور نه راکړئ نو ګوره تاسو مؤمنان نشئ کېدی. د پیغمبر فیصله به منئ، به د زړه نه به منئ، اقرار به هم کوئ او عمل به پې کوئ. فلا وربک دا و قسمیه دی، الله تعالی قسم خوري، قسم مې د ستا په رب باندې. الله تعالی خپل ځان یادي، نو داسې وایي چې زما د په خپل ذات باندې قسم دی ونه چې وربي، چې زما د په خپل رب باندې یا زما په د خپل عظمت شان باندې قسمي، بلکې صحیح فلا وربک وستا په رب مې د قسمي. دا د نبی علیہ السلام هغه مرتبه، عظمت او احترام چې د مخاطبو په ذهن کې دی چې پیغمبر ګورې عام انسان مه ګڼئ، پیغمبر د خپل ځان په شانو مه ګڼئ. پیغمبر ستاسو په شان په جذباتو کې نه راځي او چا سره ډکه انتقامونه، چا سره بغض او حسد نه ساتي، او نه پیغمبر د رشتو ناتو خیال ساتي. پیغمبر یو ناشنا انسان دی. نو قرآن کریم د نبی علیہ السلام عظمت ښکاره کی، نو د نبی علیہ السلام ستا په رب مې د قسمی، فلا وربک پستا په رب مې د قسمی. دا الله چیرې دا عام طور د نفي د پاره راځي، یعنی نه، او دلته کې دا زائده را تاکید د پاره راغلی را، یعنی ستا په رب مې د قسمی. او یا دا چې د الله د نفي د پاره والی، بیا مطلب دا دی چې داسې نه چې څنګه تاسو وایئ
لکن نفي وشوه منافقانو خیال داو چې ګنې موږ به سره د نفاق مؤمنان یو پړه کې به زموږ منافقت یو په خوله به موږ ایمان او سردي سره به چلیږي به کار وي نه داسې نه ده خانه یا به منافقان یا به مسلمانان یې که په خوله کې په خوله هم ډېر ایمان دی او پړه کې نفاق دی نو منافقان یې کافران یې فلا پس داسې نه ده چې څنګه منافقان وایي وربک او قسم مې دی په رب ستا باندې لا یؤمنون دی مؤمنان نشي کېدی دا خلق مؤمنان نشي کېدا مؤمنان نه دي مؤمنان به کله کېږي حتی یحکموک تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې تر دې چې تا دی حاکم ومني نبی علیہ السلام حاکم دی پیغمبر هم دی حاکم هم دی قاضی هم دی او د قاضیانو لوی قاضي دی حتی یحکموک تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې فیصله کوونکې ته حکم وایي په عربی کې او حکم چلوونکې ته حاکم وایي دلته دواړه معنی کولی شو دی تا حاکم وګرځي او یا تا دی فیصله کوونکې وګرځي نبی علیہ السلام حاکم هم دی او حکم هم دی فیما شجر بینهم په هغه حادثه کې فیما هغه حادثه هغه واقعه شجر بینهم چې اختلاف واقع شوی ردی په منځ کې شجر ونی ته وی ونه دی ونی ته شجر ولی وی د شجر په معنا کې د ګډوډېدو او د مختلف کېدو معنا ده نو دی ونی ته شجر ځکه وی چې د ونې د څانګې او د پاڼې په یو بل کې ننوتې وي نو ګویا که د څانګو خپلو کې جګړه ده او ګویا که د پاڼو یو بل سره جګړه ځکه یو بل سره یو ځای شوي دي نو ځکه ورته شجر وایي تاسو به زانګو لیدلي یا هودج د دې اوښ د پاسه به هودج به وه کیجاوه به وه نو د کیجاوې دا لرګي چې دا دواړه یو بل کې ننوتې وي یو بل سره نو دې ته عربی کې شجار وایي شجار ورته ځکه وایي چې دغه لرګي یو بل کې ننوتې دي ګویا که یو بل سره غاړه غړۍ جګړه شروع کړې ده دې ته هم شجار وي شجره اختلاف واقع شوی دی د دوو کسانو منځ کې جګړه راشي نو یو بل سره کله زبانی جګړه کوي او کله په خوله باندې او کله په عملی طور باندې نو دیم یو بل سره مختلف شوي دي ځکه قرآن کریم شجره وایي فیما شجره بینهم په هغه واقعه او هغه حادثه کې چې اختلاف واقع شوی دی د دې په منځ کې نو که وړه مسله ده او که غټه مسله ده چې کومه اختلاف راغی ستاسو منځ کې د دې اختلاف فیصله په نبی علیه السلام باندې کوئ به او که پیغمبر علیه السلام نشته نو بیا حتی یحکمو شریعتک پیغمبر چې موجود پیغمبر باندې و فیصله کوي چې پیغمبر نشته د پیغمبر په شریعت باندې بیا فیصله کوي حتی یحکموک ای یحکمو شریعتک ستا په شریعت باندې بدی فیصله کی امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ چې دی فرمایي وی که یو قوم د الله بندگیم کی منظم کی زکاتم ورکی روجم نیسی او حجم کی لیکن دی داوی چیرې د پیغمبر علیه السلام د دې حکم په دې که دا حکم بل شان وي یره که چې داسې نه وي نو ښه به وه نو امام جعفر صادق رضی الله عنه وی دا مؤمن نه دی دا ټولې خبرې دی مني خو د نبی علیه السلام د حکم او د خبرې باره کې څه وي چې بله خبره ډېره ښه وه چې دې په ځای باندې نو په دې خبره دی مؤمن پاتې نه شو لکه په پیغمبر باندې به اعتماد کوي دا منځونه دا زکاتو دا حجونه دا روجې د دې حکمونه مونږ ته چا وي خو نبی علیه السلام ویلي دي که نه الله تعالی خو نه چا لیدلی دی او نه څوک لیدی شي او پیغمبر علیه السلام وایي چې الله دا کتاب راولېږه او دا حکمونه یې راولېږلو زموږ په پیغمبر باندې اعتماد دی نو د الله تعالی حکمونه مونږ ومنلو چې ستا په پیغمبر د سره اعتماد نشته نو بیا ستا مونځ کم ځای پاتې شو ستا روژه کم ځای پاتې شو ستا قرآن کم ځای پاتې شو لکړو منی پیغمبر علیه السلام به مکمل اعتماد کوي نو دا خبرې به بیا ته ومني او عمل کې به یې راولي ثم لا یجدو بیا دی نه مومي فی انفسهم په زړونو خپلو کې په نفسونو خپلو کې حرجن ستنګي پیغمبر چې فیصله وکړه ظاهر خبره د یو په حق کې د بل به خلافي
د چا خلاف چې فیصله وشوه نو دی په دې باندې خفه کېږي نه، اعتراض به نه کي، تنقید به نه کي او پړه کې به خفه کېږي په دې خبر نه او ظاهري طور باندې هم نه. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، بیا دی نه مومي په زړونو خپلو کې حرجا څه تنګي، مما قضیته د وجې د هغې نه چې تا فیصله کړې ده. یو دا چې انسان هسې خفه وي، د پیغمبر فیصله منیم او برحق ورته م وایي، عقیده ریم ده چې ټیک ته پیغمبر علیه السلام ښکلې فیصله وکړه، خو د انسان طبیعت ته ده چې رده نقصان کېږي دی به خفه کېږي به، او دا د انسان طبیعت ته چې فایده راځي نو خوشحالیږي. دا د هر انسان په طبیعت کې دا خبره ښودلې شوې ده چې په نقصان باندې خفه کېږي او په فایده باندې خوشحالیږي. نو که یو د پیغمبر د فیصلې د وجې نه ستا طبیعت خفه دی نو خیر دی، بیا دا د آیت نه خلاف خبر نه ده. خو چې عقل دا ستا مني چېرې د پیغمبر علیه السلام فیصله ټیک شوې ده، دې کې طرفداري او جانبداري نه ده. په خوله به دې خبرې اقرار کوي چې د پیغمبر فیصله برحق وه، عملي طور به هم مني به، انکار به نه کوي، اعراض به نه کوي چې نه بل چاله ځو. خو ستا طبیعت خبرې نو خیر دی. حرجن دلته مطلب دا دی چې عقیده به هم ساتي چې فیصله ټیک ده، په خوله به دې خبرې اظهار کوي او دارنګې عمل به پې هم کوي نو بیا صحیح ده. او دا منافق چې و دې د زړه نه په دې خبره خوشحاله نو چې نبی علیه السلام فیصله وکړه، د زړه نه هم نو خوشحاله او په خوله یې چې ځو عمر رضی الله تعالی عنه له، نو د زړه نه هم نه خوشحاله، په خوله باندې هم نه خوشحاله او عمل یې خلاف دی. ځکه قرآن کریم وایي چې دی مؤمن نشي کېدی. او عام طور مؤمنان چې وي هغې د شریعت فیصله مني چې دا ټیکي، خو دا چې منلو ته ورته ګراني ورته عمل کولو ته ګراني. نو که یو سړی مني فیصله د ړنې مني او په خوله باندې ورته ټیک وایي خو عمل د هغې خلاف کړي نو په دې سړی کافر کېږي نه، صرف فاسق او فاجر شي. خو چې په خوله باندې هم مني او د زړه نه مني علاغې. حرجن څه تنګي، مما د وجې د هغې نه قضیته چې تا فیصله کړې ده. ویسلمو تسلیما، ویسلمو او دی غاړه کیږي، تسلیم حواله کولو ته وي، خپل اختیار به پرېږدي پیغمبر ته به ځان حواله کړي د پیغمبر فیصلې ته. ویسلمو او دی ومني د پیغمبر دا فیصله تسلیما په مکمل منلو سره، د زړه نه یې ومنه، په خوله باندې یې ومنه چې ټیک ته په دې کې د موږ نقصان دی خو د موږ پکې فایده وي، بل پیغمبر فیصله وکړه بیا پکې څه پاتې دي. او یا یسلمو معنا به وکړو او دی غاړه کیږي د پیغمبر فیصلې ته تسلیما په مکمل غاړه کې ښودو سره. دا د تاکید دپاره دی چې کامل طور باندې به څه وکړي، اطاعت به وکړي. اگر چې ستا پکې نقصان دی او د پیغمبر فیصله به نه ماتې به او نه به ته اعراض کې او نه به عملي طور د هغې نه خلاف ورزي به کوې. پس قسم مې دی په رب ستا باندې دی مؤمنان نشي کېدی تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې په هغه واقعه کې چې اختلاف واقع شوی دی په منځ کې، بیا دی نه مومي په زړونو خپلو کې څه تنګي د وجې د هغې نه چې تا فیصله کړې ده او دی غاړه کېږي په مکمل غاړه کې ښودو سره.